الحمد حمدا اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم لك الملك كله يا منعم يا محسن يا منعم يا محسن يا منيب يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم. محترم محاضرين الله كريم دي استاسد الناس او د رب کائنات معظم نوم او لوی صفت د لا اله الا الله وله المثل الاعلى دا الله دپاره اوچت صفت دی چې هغه سره خاص دی. اوچت صفت یې څه دی؟ لا اله الا الله، لا معبود الا الله، لا مقصود الا الله، لا محبوب الا الله، لا مطلوب الا الله. هر کار کې به زمونږ نیت د الله د رضا وي، د الله د رضا دپاره دا ناسته خدای ستاسو قبول منظور کړي. او دا حلقه د ذکر الله ذوالجلال ډېر قدردان دی د مؤمن د اطاعت او د ذکر اذکار. الله ذوالجلال د تاسو نه عاجلا په دنیا او په آخرت کې الله چې کوم دی کامیابی نصیب کړي د آل اولاد سره. محترمو مولوي صاحب زما د مخکې ډېر ښکلی ضروري بحث تاسو ته وچېړه چې هغه دا دی چې اصلاح د باطن او اصلاح د ظاهر، ځکه چې باطن موقوف دی په ظاهر باندې. د وضو متعلق دی چې څه خبرې وکړي الله دې ماته او تاسو ته په دې باندې عمل راکړي. اشاره دې ته هم وکړه چې بسم الله یې روی ما د وضو په وخت کې، او بسم الله چې کوم دی دا د برکتونو خزانه ده. دې کې ډېر لوی اسرار دي، بلکې د نفس حفاظت د دین حفاظت اول موږ غواړو چې خدای زموږ دین محفوظ کړي موږ ته او نصیب کړي. د نفس د حفاظت موږ تقاضا کوو چې دا ژوند موږ د الله په اطاعت کې تېر شي، او دارنګې د خپل آل و عیال د حفاظت تمنا دي زموږ چې موږ فارغ یو د الله ذکر ته، د الله شکر ته، او دارنګې د خپلې نفقې د حفاظت هغې موږ متمني یو. د دې ټولو علاج په بسم الله دی. بسم الله علی دیني، بسم الله علی نفسي، بسم الله علی آلي، بسم الله علی مالي. بسم الله خو ماشاء الله تاسو ټولو له دي عوام طلباء علما خو پوه دي. بسم الله علی دیني، بسم الله علی نفسي، بسم الله علی مالي، بسم الله علی آلي، بسم الله علی مالي. نو الله ذوالجلال به د بسم الله دومره اسرار و برکات دي چې دا کومه دعا ته سبا او بېګا کې غواړې انشاءالله العزیز دا ته به دا حفاظتي شپون نصیب شي. د دې وجې نه حضراتو بسم الله چې کوم دی حضور فرمایي، مولوي صاحب دې ته الفاظ هم یاد دي، او حضور فرمایي چې هر هغه کار چې عبثي نه وي، بربادي نه وي، او جایز د دنیا کار وي حلال، او د دین کاري بالخصوص په بسم الله شروع نشي لنډې بچې زمونږ والد صاحب مبارک به فرمایل اجزم او دا هغې به لنډې بچې، او لنډې بچې مطلب دا دی چې بې برکته دی. مونږ بسم الله پرېښودې د حضراتو. بسم الله زمونږ یاد ني، هر کار نه مخکې بسم الله ویل، او تیمم ښی طرف څنګه چې حضرت وفرمایل چې دې باتروم ته ګسخ په دننه که چې راوځي نو ښی بهر که، دغسې که اقامت کوې نو مخامخ امام ته وکړه، کینې نو بیا ښي طرف ته وکړه، خو یاد لرئ ګورې ګس طرف ته اقامت ونه کوي، ځکه چې الله تیمم خوښوي. په هر صورت سره بسم الله چې کوم دی لویه خزانه ده. یو زنانه سر منګځئ نو دا یو سنت عمل دی. موږ او تاسو سر ګیره منګځو نو ښی طرف به اول شو،
خیترم سنت عمل براشی اصل د شاه اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه دی حضرت ته زیات معلومات دي دیتا هغه به د اصلاح چې کوم دی نو کوشش وکړو چې اصلاح د ظاهر یعنی د شریعت راشي د باطن به بیا راځي نو ظاهر شریعت ظاهر دی نو د دې وجې نه بسم الله چې کوم دی دا ویل پکار دي افسوس خو دا دی چې موږ عینیت کې ګوري نو بسم الله وایا لکه چې دې کوم سنت دی که تنها که دا دعا دي چې یا الله زما اخلاق هم دغه چې ښایسته کړي څنګه چې زما دا بشره دې ښایسته کړي الفاظ د عربۍ تاسو نه نه درځي خدای زما د اخلاق هم داسې ښایسته کړي څنګه چې زما دا بشره دې ښایسته کړي سترګې په خپل ځای دي که سترګې په تندي کې دی شاته دی غوږ عدل بدل وی انو به هر لحاظ سره احسن تقویم باندې دی دا پیدا کړی نو سنت دا اصلاح چې کوم دی د شریعت دا اول ده د دې وجې نه بسم الله چې کوم دی دا لویه خزانه ده که جامې وباسې نو باسلو کې ګسخ به اول بهر کا او بیا بسم الله سره چې اچې جامې خیخ بدن نه که او بسم الله ووایه هر کار ته بسم الله وایي صاحب وړاغلو ته زنانه بسم الله وایي بچي ته پای ورکوي بسم الله یېرئ بچی ته پای ورکوي د ښي طرف او د ګس طرف فرق نه کوي ځکه چې دا خو سنت قبلیه د حضور صلی الله علیه وسلم دی چې ښی طرف ګوره جي مړي باندې کفن اچوي نو کفن چې کوم دی پلونه راوړولي که نه نو اول به ګس طرف راواړی نو ښی بلو به پې د پاسه راشي اول به ګس بلو راواړی د څادر به مړي باندې بیا به پې هغه ښی طرف د پاسه راوړي مطلب دا دی چې څنګه حضرت وفرمایل د ښي طرف او د ښي دا سنت د نبي علیه الصلاة والسلام دی الله دې موږ ته چې کوم دی نو په دې عمل وکړي او بسم الله هر کار ته سوا د ګزارو چینمو او د حرام دې نه به ځان ساتي که جایز کاري په بسم الله باندې زمیندار تخم وغورځوي برکات به بسم الله باندې ډو شروع کړي برکات به بسم الله چې کوم دی څنګه د ده په زړه کې داسې به په ژبه وکړي نو بسم الله چې کوم دی څنګه دی وفرمایل دا هر دنیایي جایز کار یا د آخرت هغې په مخ کې بسم الله ویل پکار دی باقي یو دعا ده دا حضرت چې کوم دی د مرګ متعلق قطعې کوم یې وفرمایلې اصل دغه خبره ده ګوره جي زمونږ دا سمونه د شمېر دي زمونږ دا ورځې شپې د شمېر دي زمونږ دا قدمونه دا د شمېر دي نو د شمېر شی یو دوه درې خلاص شي او دا زر خلاصېدو والا دي څنګه چې مفتي صاحب یو موقع کې وفرمایل چې دا د واورې ګډ دی ته پرې پوهېږې نه او خلاصېږي ده نه یو هفته چې ځي نو ته هغه خپلو مشرانو مرتګانو ته نږدې کېږي لرې کېږي ته نه موږ او دنیا ته نږدې کړو آخرت ته نږدې کېږي د هغې فکر وکړه نو ګوره چې بنده دا مرګ او دا ژوند دا دواړه د الله په اختیار کې دي دا ژوند او مرګ دې کې د چا اختیار نشته موږ ټول د تقدیر چې کوم دی د هغې د حکم د لاندې یو څومره چې زموږ رزق مقرر دی د هغې نه به نه کمیږي نه به زیاتېږي په هر لحاظ سره دا ژوند زموږ دا عارضي دی دا عارضي دی دا چې کوم دی دایمي نه دی دا چې کوم دی سخت د کوم دی ژوند دی او عارضي ژوند دی خو نتیجه پې ډېره لویه مرتب کېږي د دې وجې نه دا دعا ده چې اللهم اني اسألك الرضا على القضاء خدایا زه تا نه سوال غواړم د رضامندۍ خپلې ستا په فیصلو باندې دا یو شی حرام کړ ته په دې فیصله باندې رضا یم چې زه هغه حرام وکړم دا یو شی حلال کړ زما مرضا دا شي چې الله حرام کړی دی زه حرام کړم حلال کړی دی زه حلال وکړم په هغې حلالو یې رضا شم د ځان نه په هغې کې فیصله نه کوم د الله رضا په کومه فیصله وي چې زموږ وخت لمونځ له لاړ شه بس زه به لمونځ اقدام کوم دارنګې هره فیصله د الله د عباداتو چې راځي هغه به
باقي باندې رضامندي خدای موږ ته نصیب کړي. دویم دا دی چې اللهم اني اسالك رضا القضاء وبرد العيش بعد الموت. خدایه زه د نه مزیدار ژوند غواړم، برد العيش مزیدار ژوند، بس د مرګ نه چې مرګ راشي، بس د مرګ نه د برزخ معامله راشي د قبرستان، نو خدایه مزیدار ژوند نه د برزخ غواړم. خو دا ده چې یؤمنون بالغیب په سترګو نشي لیدی، لیکن د الله قدرت چې کوم دی هغه ته هغه ژوند ورکړی او خوشحالي مزیدار ژوند. او د دې وجې نه کله چې سړی وفات شي نو دی څه تکتی بیا نه شي، د ده څه اختیار نه او نه دی چې کوم دی د چاته حکم کولی شي، نه یو خبره رکاو کولی شي بیا، او نه دی کتی شي نه دی ویلی شي، چپ چاپ هغه چې کوم دی د خپل خاندان خلک هغه له غسل ورکړي او سنت طریقه باندې او بیا کفن ورته واچوي او بیا چې کوم دی جنازه پرې وکړي، بیا چې کوم دی سپرو د خاک کوي. په هر لحاظ سره دی خپلې مور ته وسپاري. دا ځمکه زموږ مور ده، جسم اطهر چې کوم دی دا جسم الله د دې خاورې نه پیدا کړي، د خپلې مور ته یې حواله کړي. چې دې ته یې حواله کړي نو پېد پور چې کوم دی د ښځه دوه استازي د الله راشي، نکیرې هغه ملایکې راشي، پېد پور راشي ورته کښېني ورته وایي ښه سبق دې څه و، سبق دې یاد دی، سبق دې څه و، من ربک، رب دې څوک و؟ نو کافر بس دا ویلی شي چې رب زما الله دی، او خو ځان ته ربوبیت ثابتوي، بتانو ته ثابتوي، ما سوی الله ته تیغدا بر قتل غیر حق برهن ود نگت و پس که بعدی ود نگت بعدی ملا چی مانده الا الله باقی جم دارم، نا حق بانده تا پور راخ کرا، حق بانده دید چی کم دین قائل شوی انو حق سده چه لا اله الا الله. من ربک، رب دی سوکو، نو مومن بسوی ربی اللہ، رب زما اللہ دی، ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ. نو گورا دا اسمان دا نور سپوږمۍ دا څوک چلوي، دا موسمونه څوک راولي، دا بارانونه څوک کوي، دا فصلونه څوک اګاوي، دا پیدا کول او پناه کول څوک کوي، د چا اختیار دی هغه رب دی که نه. کافر د دې یقین نه محروم دی که نه. انو به هر لحاظ سره مؤمن ډېر سعادتمند دی. دی به څه وایي ربي الله، رب زما الله زما رب دی، رب زما الله دی. بیا ما دینو کا دنیا کې د دین کومو په کوم دین دی ژوند تېرو، دا به ترې تپوس کېږي. مؤمن به څه وایي دیني الاسلام، دین زما اسلام دی، زموږ دین هغه مسلمان دی په اسلام سره، دیني الاسلام. بیا به ورته ما تقول فی حق هذا الرجل، د دې هستۍ په حق کې څه وایي، د حضور جل وعلا به ورته وشي ان الله علی کل شیء قدیر. انو ورته وایي د په حق کې څه وایي، دی به وایي دا زموږ نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دا سبق د ربي الله زوتوی، ربي الله، ربي الله، ربي الله، دیني الاسلام. نو دا جواب به په مؤمن باندې خدای احسان کړي، چې احسان کړي نو بیا به ورته وایي چې هېڅ غم مه کوه. دی خو چې راته د خپل لاس کمرې جوړه کړې وه ځان ته او هېڅ ورته نه رسېده، پاتې شوه. دغه چې کوم دی مال جمع کړی و او هغې باندې هوس یې کو، نه ورته کتی شو، دقسې چې پاتې شو. هر د دنیا د ژوند د غم فکر دشمن دا ټول علایق امراض دا ورسره ورته وایي دا به اوس هېڅ نه، ته دې ځای پرېږده، پرېږده او داسې پرېږده لکه د لومړۍ شپې ناوې چې هغې سره صرف چې کوم دی د خپل خاوند چې کوم دی دفترې بس الله ته پرېږده، دا دې د آرام ځای دی، د خوب ځای دی. نو الله ذوالجلال ورته بهتر کړه، تا ملګري دنیا کې خپل اقربا و هغه درته نږدې و، تا له په قبر کې الله بهترین ملګری درکړه،
بهترین ملګری دی، دا مزد دی، دا روژه ده، دا ذکر دی، دا تلاوت دی، دا محبت للهیت دی. دا به تا د بهترین خوشبودار ملګری تا سره شي. حدیث کې راځي که نه، دا به درته دی به ډېر خوشحاله وي چې زموږ خوشبودار او قبر به ورته رڼا کړي الله. څه وایي چې ربي الله، ربي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا جواب چې ورکړي او نو ده ته به قبر دومره کوشاد شي چې څومره د حد نظر دی، او بیا به ورته د جنت مناظر کولاو شي. نو ځکه دا دعا ده چې اللهم انی اسألک رضا علی القضاء و برد العیش بعد الموت. مزیدار ژوند پس د مرګ نه په قبر کې د مؤمن دپاره. نو ملګری دی خوشبودار وي او ډېر چې کوم دی الله به د ده خوشحالۍ دپاره دا عمل درته ملګری ګرځولی دی. به وایي چې خو په تا ډېر خوشحاله یم، دې یوازې دی که خو دا راته وایه ته څوک یې؟ وایي چې ستا عمل یم، ذکر یم، قرآن تلاوت یم، او چې کوم دی د الله لاملونو چې کوم دی هغه مجسمه دی الله جوړه کړم تا سره ستا د خوشحالولو لپاره. او د جنت باغچې او د جنت حوراني جنت او هغه خوشبویۍ د هغې هغه چې کوم دی مناظر دا به ورته الله پیدا کړي. اوس خو د دې نه مفتي صاحب یو مسله کړې وه که نه، د دهریان وایي چې موږ خو زه وینو نه، ته هېڅ به وینه، خو حقیقت کې ستا نه لیدل. دا د دې خبرې دلیل نشته چې دا شته دی نه. نو الله ذوالجلال د برقیاتو مالک دی، د نهر د هوا مالک دی. هغه چې به ته کیمرې ولګوي نو دی به په هغې کې مناظرو ته ګوري، او دی به داسې وخت تېر کړي که صدۍ تېرې شوي چې دی قیامت کې پاتې شي. ویل چې مازدیګر مې جنازه شوې ده، مړ شوی یم، سهار راپاڅېدم. نو دا لکه عزیر علیه السلام الله ورته وایي څومره وخت دې تېر شي؟ وایي بس یو شپه یا ورځ. الله ورته وایي نه 100 کاله دې تېر کړي دي. نو شی دا دی چې مرد العیش مزیدار ژوند دا به ورته الله نصیب کړي. نو به هر صراط سره دا ژوند چې کوم دی قیمتي کول په څه دي چې موږ ربي الله، ربي الله، ربي الله به دا ډېر منظوفه او دې ته چې کوم دی نو لا اله الا الله به هر صورت سره تاسو سړي به یئ. ما ته خو خبرې هم نه راځي او دی نه اورم بس. خو به هر لحاظ سره مفتي صاحب دی حضرت چې کوم دی د اصلاح بیان وکړ. نو اصلاح دا دی چې د مرګ دپاره تیاری، بس دغه تیاری دی چې زموږ پاکیت ټول په توبه دی. ګورې ښه موږ به په توبه پاکېږو. هر وخت الله ته مستغفر اوسئ. 100 کاله دی استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه هغه وایه. درود شریف 100 کاله او دارین کلمه تمجید. دا اوراد استغفار چې کوم دی دا ډېر لوی مقام لري او الله ته توبهګاري. ځکه چې حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المسيح. نو به هر لحاظ سره الله رحیم دی په مؤمنانو او محسنانو باندې رحمت د الله قریب دی. بس دا دعا غواړئ چې یا الله زما خوږه ربه، زما نه زما ته قریبه ربه، زما نه په ما زیات مهربانه ربه، زما نه زما په باندې زیات مهربانه ربه. الله زه د نه رضا یم خو ته ما نه رضا شي. بس دا بیرکوي پښتو کې الله ته ما نه رضا شي زه د نه رضا یم. چې مؤمن رضا شي په ایمان او په اسلام نو الله ذوالجلال چې کوم دی د ده نه رضا دی. نو به هر لحاظ سره د الله رضا به ستاسو ذهن کې وي چې هر عمل کوئ نیت بسې د الله رضا چې موږ د الله رضا شي. الله رضا او مخلوق خیر خواهي د هر چا خیر خواهي. کافر ته هم دعا کړه خدای هدایت ورته ورکړي، حاکمانو ته هم دعا وکړه خدای هدایت ورته وکړي. په هورې مقصد دی ځان دپاره د هدایت سره به هر صورت سره الله دې ذوالجلال زموږ او ستاسو د باطن اصلاح چې راځي هغه په ظاهر راځي. څنګه چې حضرت تاسو څو خبرې وکړې بس دا کلیه ده. دا ذهن کې ساتئ چې د نبي علیه السلام سنت د هغې ډېر اهتمام کوئ. سنت عمل چې درته معلوم شي نو کم از کم په عمر کې خو یو ځل وکړه چې هغه سنت پکې راشي.
الله ذو الجلال دعاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى أصحابه وبارك وسلم. الله ذو الجلال لا ذكر تستاب التوفيق باندي ضمننا عداشر الله ذو الجلال دي صواب جربتنا لتمام صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لآل بيت وأزواج المطهرات تابعين وتبع تابعين الله دائما مجتهدين الله فقهاء محدثين طول بارواح مبارك ورسين الله دي صواب جربتنا پروردگار عالم خواجه گان شاه معین الدین چشتی رحمت الله علیه دا غي د ټولو خلفاو دا غي د ټولو مشایخ او اساتذو دا غي د ټولو آباو اجدادو او د ټولو مشایخ د طریقې چشتیه مشایخ په ارواح باندې ثواب ورته الله ذل جلال دې ثواب اجر باندې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا غي د خلفاو دا غي د آباو اجدادو مشایخ او اساتذو د تمام مشایخ د قادریه سلسله ارواح مبارک ورته الله دې ثواب اجر بدلا د شیخ احمد فاروقی سرندی مجدد دا غي د خلفاو دا غي د اساتذو مشایخ ټول مشایخ د نقشبندی حضرات په ارواح ورته الله دې ثواب اجر بدلا شیخ بهاءالدین زکریا او د شیخ رحمت الله علیه شیخ شهاب الدین سروردی رحمت الله علیه مصلح الدین شیرازی رحمت الله علیه د تمام دا غي مشایخ او اساتذه او خلفاو او د تمام مشایخ د سروردی په مبارک ورته الله دې ثواب اجر بدلا نو ویسه قدنی سے تمام مشایخ د ویسه قدنی رحمت الله علیه په ورته الله دې ثواب اجر بدلا به تمامه زمنګ افساسو آباو اجداد امت نبی اسلام ټول ته چې کوم دې الله ثواب ورته الله زمنګ افساسو مغفرت نصیب کړي الله زمنګ افساسو ټولونه منور د معرفت سره بدام منور کی الله زموږ تاسو د ټولو آفاتو بلیاتو مشکلاتو نه نجات نصیب کی الله زموږ تاسو ټول مریضانو ته روحاني جسماني شفا کامل نصیب کی الله ذو الجلال زموږ تاسو اولاد صالحان نیکوکار با عمل وګرځي الله ذو الجلال زموږ دراتنی په نور د علم د معرفت فلسفه منور کی رب الله حسن عمل حسن توفیق اتباع شریعت د مصطفی اسلام زموږ خپل کرم سره نصیب وګرځي الله د نفس شیطان تصدق رذیله اعمالنا خدای زمین حفاظت نصیب کړه الله شفای روحانی جسمانی با علم زمین د ټولو نصیب کړه الله د ټولو آفاتو بلیاتو مشکلاتو شرنا زمین امان نصیب کړي الله ذو الجلال په دې دنیا باندې زموږ دین خیر لکه په دې دنیا باندې زموږ آخرت کامیابی نصیب کړي الله زموږ اسلاف ټول مغفور مرحوم کړي الله چې چا حاجت دی الله تعلیم بذات الصدور په سینو کې د حق بنده ستا حاجتونه دي تا ته ښکاري ته ورته ګورې دې په پوره کولو قادر یې ستا په خزانو کې په پوره کولو څه فرق نه راځي الله ذو الجلال د ټولو حاجتونه پوره کړم مسافرینو ټولو حافظ کړي الله د رزق حلال په طلب کې څومره کلمه ګو چې تللي دي الله ته حافظ ناصر شي پریشانۍ ترې رفع کړي د رزق حلال برکات په تنو نصیب کړي الله ذو الجلال زموږ نفس شیطان تسلط رذیله اعمالونه نجات نصیب کړي الله ذو الجلال زموږ نه راضي شي ظاهر باطن الله زموږ په حق او په صداقت کې الله ذو الجلال زموږ او ستاسو د لغزشاتو نه مامون کې الله زموږ په حال رحم وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا إله العالمين إله العالمين فسدد القرآن ده أو منتد ده دعاء القرآن كتير ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله خدایا دا چې کوم دی ته موږ سره د خیر او د بلایۍ معامله وکړي موږ ستا د محبوب امتیان یو ربه زموږ ګناهګۍ ګناهونو باندې قدم د عفو راکړي
الله زمون ګناهونه تا ته ضرر نه شي رسولی الله زمونږ باندې ترې رحم کولو او زمونږ نه عذابونه درکول سیلابونه دي مرضونه دي خدای د ظالمانو تسلط دی ګراني ده او سختي ده تکلیف دی خدایا منګ د دې عذابونو نه ته نجات موږ له راکړې ربه ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو خدایا لا ملجا ولا منجا الا هو زاید پناه زاید تکي زمونږه هغه صرف یو الله ذات دی خدایا موږ د عذابونو او پتونه درکړي خدایا زموږ د دې ملک حفاظت وکړي د دې مسلمانانو د مدارسو الله ذوالجلاله دیني خادمانو الله ټولو حفاظت نصیب کړي ربه الله ذوالجلاله تایید غیبي زموږ نصیب کړي الله نصرت عزیزي د حق سره شامل حال کړي څوک چې د دین په هره شعبه کې څنګه خدمت کوي سره د مجاهدینو الله ټول سره نصرت عزیزي شامل حال کړي الله ذوالجلاله اللهم انصرنا من نصرتك العزيزية وأعدنا بتأييدك الغيبية يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين